السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم او دې ټایم کې وزیر ګړی پوخ پل باندې ولاړ یم او وزیر ګړی اهمیت باره کې به وخت په وخت تاسو ته نوي معلومات درکوو. ورځو داسې چکر به و د میرې طرف ته او دې خوا ته که زما شاته تاسو وګورئ نو مدرسه جامعه احسانیه ده، یو ډېر لوی د علم مرکز دی او دغسې ځای په ځای مدرسې او جوماتونه دي. دینداره خلق، مذهبي خلق په دې وزیر ګړی کې اوسېږي. په دې وزیر ګړی کې ډېر نامتو خلق دې وزیر ګړی قوم له ورکړي دي او هغه په ټول پاکستان کې او د قوم، ملک او قوم دپاره خپل کردار ادا کوي او خپل صلاحیتونه او خپل کوششونه د ملک او قوم دپاره کوي. نو د خپل پروګرام سره به موږ تاسو داسې مختلف خلقو سره به ستاسو ملاقاتونه کوو. دا هغه پوخ پل دی چې نن نه 15 کاله پس به دلته زیاته آبادي نه وه، خو اوس چې زه راغلم نو یو لوی بازار جوړ دی او چوک دی، باقاعده دلته سټاپ دی، چنګچیان هم ولاړې دي او ګاډي هم راځي او څه تکلیفات هم دي. هغه تکلیفات به هم تاسو ته د خلقو در رسو چې هغه مسایل د هغې حل شي. خو کوم چې ښه شکل دی د خپل کلي او د خپل وطن، کمې ښې خبرې دي او کم ښه شیزونه دي چې هغه مونږ د ټولې دنیا ته وښیو، هغه مونږ د ټولو خلقو سره شیر کړو او هغه د هغې نه دنیا خبر شي چې د وزیر ګړی څه تاریخي اهمیت دی. ځکه چې دا هغه کلی دی چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دلته د هغه آبادیان اوس هم شته، آباد شوی او دلته تاریخي سکول هغه اوس هم شته او دې خوا ته که بره لاړ شو نو ډېر لوی قیمتي سرمایې دي زمونږ، هغه د فصلونو په صورت کې دي، هغه د زرخیزې ځمکې په صورت کې دي. دا اوبه دي او دا زرخیزه ځمکه ده، خښت هم ورکوي ټول پاکستان ته په څه نه څه قسم باندې دا وزیر ګړی آبادکاري ورکوي، آبادۍ ورکوي، تعمیر ورکوي، ښه سوچ ورکوي، ښه فکر ورکوي. نو موږ سره اوسئ، زه به مخکې به ملګرو سره خبرې کوو، یو ویزټ به تاسو ته د وزیر ګړی درکوو.